Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are fine and you are doing great. This is me Salman Shah from English Academy. Today I am going to discuss the word omni. Whenever you see the word omni, there is concept about are universal. کله چې مونږه د وړ اوم دیونو نو په دې کې به کنسپټ پروت دي د تمام یا ټول او د دې سره چې مونږه نور ورډ اډ کوو نو دا به مونږ له مختلف معنی راکړي او د یو اومني په ذریعه به مونږ ډېر څه زده کړو. شنټ د دې اومني سره مونږ شنټ اډ کوو نو د دې مطلب شو हर हवा څوک د چا سره چې بې انتها شی علم ورسوي هر چیز کا علم رکھنے والا. فار ایگزامپل الله سبحانه وتعالی از اومنیشنٹ. الله سبحانه وتعالی سره د هر چیز علم ورسوي. بل ورډ دی زموږ سره پوټنټ. د پوټنټ د دې اومني سره مونږ پوټنټ اډ کوو نو د دې مطلب شو اومني پوټنټ او د اومني پوټنټ مطلب دا ویل کېږي د چا سره چې د ټولې څه نه زیات طاقت ورسوي. فار ایگزامپل الله سبحانه وتعالی از اومني پوټنټ. الله سبحانه وتعالی د هر څه نه د ټولې دنیا نه زیات طاقت د الله سبحانه وتعالی سره دی. بل ورډ دی زموږ سره present. د دې اومني سره مونږ present add کوو نو د دې مطلب شه هر جگہ میں موجود په هر ځای کې موجود. فار ایگزامپل الله سبحانه وتعالی is omnipresent. الله سبحانه وتعالی په دنیا په هر ځای کې موجود دی. نو د دې سره مونږ present add کوو نو د present مطلب دی معنی ته موجود او omnipresent په هر ځای کې موجود. No, Allah subhanahu wa ta'ala is omnipresent. Allah subhanahu wa ta'ala په هر ځای کې د دنیا په هر ځای کې موجود دی. او بل ورډ دی زموږ سره پیشنټ. د پیشنټ مطلب دی هر هغه څوک چې د قدرت مالک دی د دې کائنات مالک دی. فار ایگزامپل الله سبحانه وتعالی is omnipresent. الله سبحانه وتعالی د دې قدرت مالک دی د قدرت لرونکی دی. نو د اومنیشنٹ ہر چیز علم رکھنے والا. اومنی پوٹنٹ سب سے زیادہ طاقت. اومنی پریزنٹ ہر جگہ میں موجود. اور اومنی پیشنٹ بے مثال عظمت والا.